سلام می قبول کړئ. محمد الله خان افریدی یم او دا ټیم موجود یم په خیبر ضلع تحصیل باړه کې. د ملک د نورو برخو په شان په خیبر ضلع تحصیل لنډي کوتل جمروت او په باړه او دغسې په تیرا میدان کم شلمان ملاګورو بلکې په هر ځای کې ځای په ځای باندې چې کوم دی د غټ اختر د پاره منډۍ ولګېدلې په کوم کې چې د غټو څاروو سره ګډان او بیزې هم راغلي دي. دا ځلې منډۍ کې څاروي ډېر زیات دي. خلک څه وایي چې ګراني ده یار ځاني راځئ چې دې سره خبرې وکړو. مونو ما خو جابر افریدی دو برکم برخیل نه راغلی یم. مو چې کوم دی سودو اعلان نه دو کړی ځکه چې هلته ریټونه چې کوم دی د اختیار کول نه ډېر زیات ګرون دي او داسې قیمتونه یې دي لکه مو په خیال چې مو وختي پوښتنه وکړه مو چې که په انسټالمنټ باندې خرڅوي داسې ریټ یې ورته وویلو. بیا مې هغه چې کوم سوداګر و هغه مولونه ډېر راوستي وو نو یقینا چې ریټونه ډېر تیز دي چې نورو څاروو ریټونو پوښتنه مې وکړه نو والا مو بیا ورته ګپ نه وویل مو چې دا پیسې په خیرات کې غوړو که دلته یې نغدې غوړو نو هغه ویل چې دا موله پنجاب نه دغسې چې کوم دی میلویږي په تیز ریټ. زما نوم دی ایاز خان یم سوداګر. موږ د مال کار کو مال ریټونه انشاءالله ښه دي او بس د پروسه کان نه لږ یو ذره تیز دي 20-25 هزار پکې دغه شته فرق نه سرجي دا د پنجاب نه تیز شوي او دا ټول مال دوبۍ او ایران او تاجکستان ته روان دي. مخکې به چې کم مال په 15,000 کې دو نن سبا حالات کې هغه چې کم دی 1,10,000 1,40,000 کې دي. د پنجاب د وجه نه دلته موږ له مال ګران ارسي پنجاب کې ریټونه ښه دي او دلته بیا چې کوم دي خرچې مرچې پرې وشي نو تر دغه ځای پورې موږ له بیا مال ډېر ګران پرې وځي. د ابراهیم علیه السلام سنت ژوندي کو هر سړی هر ملګری همدا کوشش کوي چې وس یې کېږي چې وکړو خو مجبوراً چې کوم خلک لږ د وس نه کمزوري دي هغه یې نشي کولی چې ریټونه ډېر زیات دي.